حضور علیہ السلام د نبوت مهر د هغې شا باندې په ګس طرف ته د زړه په سیټ کې وه دا زړه دی د زړه باندې شا ته د نبوت مهر لګېدلی دې کې څو رازونه یو راز پکې دا و چې د نورو پیغمبرانو د نبوت مهر د ښي لاس په ملا باندې نو دا د نبوت مهر و د ختم نبوت نه و او د حضور علیه السلام په ملا باندې ځکه مهر و چې دا صرف د نبوت مهر نه د ختم نبوت مهر و ځکه چې بوجه بنده بنده کې په دې اور ټاکو ولګي خیر هم کړي بس ویلې نه پس دې د ورشي نشي دا سیبان شي تاسو کې مستعدان ناس دي تاسو چې رپورټ ته پرچې لګي نو دا باندې کې سیبان کې په ملا اور ټاکو ولګي دې سمجھ دې چې نو مهر لګي دې نه پس ته بل پرچا ده نشي نو د حضور په ملا باندې د نبوت مهر ځکو چې دا صرف د نبوت مهر نه او دا د ختم نبوت مهر او د ملا ختم نبوت دا مهر مستقله معجزه وه صحابو کې صحابي تېر شوي دي سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه دې په ایران کې او دا سابقه مذهب د اور عبادت مجوسي و پلار مجوسي و د اور عبادت دی هلته په ایران کې دی یو نیک عالم له په لاس باندې ورغی چې هغه عیسایي و نو هغه عیسایي د الله تعالی صحیح بنده و او الله تعالی د وحدانیت قایل و عیسی علیه السلام د الله زوی نه رسول او بنده ورته و هغه له قوت ورکړي په هغې ایمان ورکړي پټ هغه ورته وایي چې بچې ته په خپل دین باندې صحیح چلېده غواړې د خپل ماحول نه ووځې نو دې پلار چې خبر شو پلار ورته زنځیرونه واچول خو یو ملګری و عیسایي و هغه هم صحیح مذهب باندې قایم و هغه ته یې وایي چې کله قافله د شام راشي نو ما ته ووایه زه به د دې ځای نه خپرې وباسم ځکه شام دا د پیغمبرانو ځمکه قافله چې کله راغله دی په کلا باندې د کور نه راووتو دا قافلې سره شو شام ته راغله او د دې طرف استاد ویلي چې هلته زما یو ملګری دی هغه به لاړ شي هله چې ورغی هسې هسې ټایم دی بیا بل پادري یې لاړ بل نه لاړ یو اخري پادري دی هغه هم صحیح و د توحید قایل هغه چې په ګوتو باندې ورغله ورغلې بچي زما وخت اخري دی زما مړ شو خو تا پیغمبر د اخري پیغمبر د راتلو وخت نږدې نښې نښانې ټولې ظاهري شوي نو اخري پیغمبر محمد رسول الله را روان او د هغه درې نښې نو که چېرې تا وموندو نو دا درې نښې به پکې ګورې چې دا درې نښې پکې یې بس ایمان پرې وړو سلمان فارسي صاحب ته تپوس کړه درې نښې کوم دي ویې لومړنۍ نښه دا ده چې دی به د زکات مال نه خوري اهل بیت ته زکات مال نه خوري یاسې سید باندې زکات نه کېږي او دویمه نښه دا ده چې دی به هدیه قبلوي د هدیې مال به خوري تحفه چې ورته وایي او دریمه نښه دا ده چې د ده په ملا باندې د نبوت مهر دی په دغه ټکر باندې عربو ځمکې ته روان شو په لاره باندې چې کومه قافله کې وو نو ډاکوانو پرې حمله وکړه په هغه وخت کې لکه کپیتان چې دی پکې غلام جوړ شو دې د عربو په بازارونو کې خرڅېدو تر دې چې د مدینې یهودو واپس مدینې منورې ته لاړه یهودو له بیا خدمت کوه حضور علیه السلام په دغه وخت کې ظاهر شو او 19 کاله مسلسل په مکه مکرمه کې تېر کړو بیا حضور علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو او مدینه کې اوازه خپره شوه چې هغې پیغمبر راغلی یهودو غاښونه چیچل د هغې طبیعتونه ګډوډ شو ځکه د هغې چې درانه ختم شو نو دې ولې دا خطا یو نو دوه یهودو یو بل ته وایي چې نه د هغې پیغمبر خو راغلی نو موږ ورڅخه کم شو مشرک کله راغی ګز ګمبد شو دا به څه کوو خپل منځ کې دا خبرې کولې دغه دوران کې د بره نه خبرې شولې راته وکړي او د خپل استاد خبر رایاد شو نو څه پیسې ټکې ورسره وې بازار کې په هغې کې جوړې مجورې واغستې راغی حضور علیه السلام په باندې کې کېناستو جیزه د فارس یم زه غلام جوړ شوی یم زه پورې آزاد یم په دې کې غلام جوړ کړی زما سلمان نوم دی حضور علیه السلام ورسره ډېر ګپ شپ ولګو سلمان ته ښې الله مو خیر کړي دلګي ورسره وکړه حضور علیه السلام ورسره ډېر ښکلي ډېر اعلی و نو دا وګوره ورسره دا مې تاسو ته وکړې نه خو د زکات مال نو حضور علیه السلام صحابو ته ویل دا تراشه کنه زکات مستحق دا وکړه او په خپل اعتراض وشو نو دې ورته چې تاسو هم ووایئ او ورته نحن اهل البیت ناکلو الصدقه موږ اهل بیت موږ زکات مال نشو کولی نو دې پړه کې وایي هذه اوله قسم دې راوړلو بني آدم هذه واحده هغه چې کوم استاد ویل لاړو رسول الله پسې نورې پیسې جمع کړې نور سامان وامان یې واغسته د خوراک راغی حضور علیه السلام ته ویلي
مخکې شي، په خپله مخکې شو، صحابه مخکې شو، حضور علیه السلام دا غړي خوراک وکړو. چې کله د خوراک وکړو زړه کې والله هذه ثانیه، دا دویم علامت. دریم علامت پاتې شو، هغه د حضور علیه السلام د نبوت مهر. یو صحابي وفات شوی دی، مسجد نبوي کې تاسو چې اوس وګورئ مشرق طرف ته جنت البقیع، بقیع الغرقد ورته وایي جنت البقیع، د لسو زرو صحابو په ګروپ کې یو صحابي وفات شو، هلته یې دفن کېده. حضور پاک علیه السلام عمرانه سلمان فارسي صاحب عمرانه د دې شا طرف ته داسې کېناست او دا غړی داسې دی چې زه د مور نه یم چې شته او پرې نشته، زما د استاد د خبرې صداقت ثابت شي. حضور مې پوه شوه، حضور علیه السلام د قصد د خپلې کوټې مبارک نه کټه واخیسته کړه داسې، نو چې څنګه یې کټه کړه د نبوت مهر یې ولیدو او چې د څنګه ولیدل فورا یې کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. نو په دې طریقې سره سلمان فارسي صاحب مسلمان شو. کله چې عزتمند دی مسلمان شو نو یو ناشنا کار دا وشو چې حضور لره حضور ته ویل چې زه خو د یهودو غلام یم، دا پسې کېږي. حضور ته لاړ شه خپل مالک سره خبره وکړه چې څه شرط ته تکلیه شرط په پوره کړي او ازاد کړي. دې چې کله راغی خپل مالک ته زه مسلمان شوم، پس هغه ورته خبره وکړه چې زه غوسه وکړم او ما ازاد کړه. نو خپل مالک ورته وایي یهودي یم، خدای ما کار کوم وی ازادوم د کفر شرط دی. لومړی شرط دا دی چې د کجوري یو باغ به ولګوي چې په هغې کې 1500 کجوري او هر باغ به میوه راوړي، هره ونه به میوه راوړي. نو چې میوه راوړي نو ته به نیم ازاد شي. وی دویم شرط څه دی؟ وی دویم شرط دا دی چې 40 اوقیه سره زر به راوړي، 40 اوقیه په کیلوګانو سره زري. نو چې دونه سره زر ماله وګټي نو بس نیم به د نور ازاد دی. ډېر ښه کوو حضور ته راغی یعنی ما خپل مالک نو شرط دی کې خو لږ ناشنا یې څه شرط دی؟ وی چې لومړی شرط دا یې کې د 500 ونو باغ وکړې دا په 10 کالو کې رارسېږي، دا پسې کېږي. حضور ته دا لارښوونه چې مونځ شو صحابو ته ویل جمیدار صاحب انصار هلکه تا سره غټ باغ درته څو کجوري موږ راکړي، یعنې دې سلو کجورو مزداري به درکړم، ته به څومره راکړې چندی کوله که نه، زه به چې 10 درکړم، ته به څومره کجوري مزداري راکړې، زه به 100 درکړم. 500 بوټي پوره وي راځئ راپسې او وخت کې د زموږ پیسې یو شاله یې پخه کړه وي دلته کنده کوي. حضور علیه السلام خپل لاس سره چې کوم ځای کې کجورونه راوړل، 1 2 3 4 500 بوټي نه راوړل. نو چې را روان کاری شو اوس هغه صحابي راغی سلمان فارسي صاحب حضور ته وویل د باغ مثال کوي چې کجوري راوړي میوې راوړي په یو کال کې لکه په 10 کاله کې میوه راوړي. دا د حضور معجزه وه چې په یو کال کې میوه راوړي. حضور ډېر خوشحاله شو، راځئ چې چکر ولګوو که نه. چکر یې ولګوو باغ ته مزېدار دی، میوې نیولې ده، ټول باغ باندې وګرځېدو، یو کجور یو ونه پکې داسې وه چې وچې پاتې شوې وه. حضور ورته داسې کتل، هلکه سلمانه دا ونه ولې داسې وچې پاتې شوې ده؟ سلمان صاحب وخندل ویل چې دا تاسو نه منعه کړې، دا ما عمر نه کړې، د دې وجې دا وچه پاتې شوه. حضور ویل الله به خیر کړي. دا راوباسئ چې واپس یې روغ کړه. حضور هغه وچه ونه واپس نه کړه، نورو کجورو کال پس میوه راوړې وه، وي هغه کجورې په هغه کال باندې میوه راوړې. دا د حضور معجزه ظاهره شوه. وي لاړ شه مولا ته دیوانه کړه، مولا یې ونه راوستو یهودي وي بس مې مزار شو، باغ زما شو، پلي مزار شو. نیم شرط پاتې شو. حضور مجلس کې ناست و دی کې حضور مجلس ته چې د ما یو امت راغی اچھا هدیه وړه هسې د هغې عمر سره زرونه خوړل کوم ورته أين ذلك غلام الفارسي؟ هذا فارسي ماشوم كم زيادة، هذا كم زيادة سلمان. और कितना ही जी विदा वाला दस हजार ऊपर मारा लेवर करना है क्लास में और देना है रसूल का बड़े कम से ज़्यादा अब लाये मुआ वाले सलो को सलवे को किए ही अब बोले ज़्यादा ये चलिए तो नाश में तो होता अच्छा रसूल ज़रूर हो गया तो पता है कि वह जो पूरा सलवे को किए होता बस अलग रसूल ज़रूर होता कि नोर मज़ाक शो और भी इस्लाम ने पास सलमान फारसी से टेकन खिदमत करी अता सुता खफीनरी अता सुता तो मालूम नहीं जिसों अजीम साहब और ये साहबी इस्लाम के हुजूर दोबारा कुर्बानी की अर्ज़ दाकुम कि दखल में अव्वल अक़ीदा जब अक़ाइद के अहम अक़ीदा दाखिल मशमूल और अव्वल प्रकार तासुद्दीन के आलिमान की दावत की तारीख़ इस्लाम मौलाना मोहम्मद नियाज़ तारीख़ इस्लाम तो मुफ्ती के फैज़ुल्लाह देवी से लम्बा बशीर दी सिपारों से हो गई के दो साल
आगे के बसा किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है। नखबर माशुमान तंदर में वो ताकि लोग हैं पर जाना ना तंदर वो ताकि लोग हैं तो हुजूर ने बस बन के हमारा इशारा है अल्लाह की इज्जत दे नसा सुजसा मुबारक की और देखना आखिर बार में खुसूसन और तमाम दुनिया के बारे में मुआवना है से लोग से जो बड़े बड़े रियासत आदियाना मुताबिक मुदे ubuna ko oyo wale kirajina oyo wale kufarfat fela ami activity so सवाबे की दुनिया पर यहाँ उस पर पाते मर्दा की दुनिया पर यहाँ उस दौरे के ये किताब छाप शो उर्दू जगह की और दानियों ने नफूज़ी अहमदियत और मेरी कितनी खैबर पुख्तनख्वा साबिक़ा सुबह साहब में कादियानियत कहाँ कहाँ पर है अहमदियत कहाँ कहाँ पर है लेकिन आप दो शब्द माँ अमेरिकी ना बज़रीज़ रफ़ा के मंजिल लोगे मज़ा न बच्चे no agak cuma kata beras daftar lewat pasal aja makanya ini cuma sekali kita belum saya kalian dobe kita belum saya kalian mardan kita belum saya kalian cara saya kita belum saya kalian awal ini 2010 baru saya kalian nomor tu dibuat तो kalian itu beri boleh awal itu untuk putih lihatlah kami हमने जब इस्लाम मदकी के पावे के खतरनाक हमला कलियान होगा तरीके के नज़ार खबर बकाली और दखल में नबूवत दाखिल नज़ाम खबरानी और बदल सिलसिले के दरमियान तकाज़ा जमुन हुजूर अलैहिस्सलाम सीरत पानी तक कामिलान शुद्ध उबूरो और दावी सुन्नत नबूवत की राजनीति को लोगों को दासी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये जैसे कामयाब करवाने की नूर मुशर्रफ